او چې چرته اور وي هلته خامخا پښتون اوسیږي په ولږو تندو څومره لوړو لوړو غرو ته ورځي. علیکم لیدونکو کتونکو یو ځل بیا عمران خان اورګزی د اورګزی په نیوز سکرین باندې حاضر شو. کتونکو د وخت زه په مشتي کنډو کې موجود یم او په ننني تیرام مې خپل کې را سره اسد ملنګ صاحب موجود دی. په اورګزی نیوز کې ورته ستړي مشي او خرکلی وایو. د منشه و زه تاسو نه ډېره مننه کوم تاسو په دې لاند تنګ حالات کې تاسو موږ سره شریکات وکړو. تاسو ته مو ډېر ستړي مشي ډېر دغه کوم. ډېره زیاته مننه ملنګ صاحب. صبر باندې پرزو کې یو شعر دوه شعرونه دي بیا دوه لاند غزلونه یې درته وړاندې کوم. زه پښتون چې د خپل رور سره جنګیږي کله کله، پښتون چې د خپل رور سره جنګیږي کله کله، زړګی زما سینه کې بیا لړزیږي کله کله. او د مخ رنګ می تکتور شي ترې غمونه را چپیر شي، د دواړو سترګو اوښکې مرسسیږي کله کله. پښتونه ټوپه کېږده د قلم په ژبه راشه، نن بل ته سبا تا ته راتویږي کله کله. او چې کله مستې پیغلې تکبور کې ځي ګودر ته منګي د هغو پیغلو رمتیږي کله کله. یو د پښتنو کلم د سره شریکم څه نور به څه نه ویم یسو خبریم خلو ته ورځي، د پښتون بې ګناه درنو درنو شیبو ته ورځي. نور به څه نه ویم یسو خبریم خلو ته ورځي، د پښتون بې ګناه درنو درنو شیبو ته ورځي. او چې چرته اور وي هلته خامخا پښتون اوسیږي، او چې چرته اور وي هلته خامخا پښتون اوسیږي، په ولږو تندو څومره لوړو لوړو غرو ته ورځي. او یو پښتنه مورې رلوی کې زکتونو باندې څومره په ګرانه د اغیار خواله مورچو ته ورځي. او ملک بچ کېدو دپاره هر تومت په سر ګرځوي، د یو پښتون ورمېږ بیا خو هم تیرو چاړو ته ورځي. او ملک بچ کېدو دپاره هر تومت په سر ګرځوي، د یو پښتون ورمېږ بیا خو هم تیرو چاړو ته ورځي. او یا خو لیمې دي په غلطه چې یا خو لیمې دي په غلطه چې لوګو کې اوسي، یا خو لوګي دي په غلطه چې لیمو ته ورځي. او اسد ملنګه زه د حق وینا کولی نشم، پاورن مې دوه لسونه تورو زولنو ته ورځي. یو د سوړکې غنې کلم بل شریکم چې په کم ځای کې جانان ودرېدو راته هغ ځای کې ارمان ودرېدو، چې په کم ځای کې جانان ودرېدو راته هغ ځای کې ارمان ودرېدو. او د الف غونې خپل ځان راته ښکاره شو چې خړ سلې مې په ګران ودرېدو. او بیلتانه کړم روان پنسې په لوري، د چا غم راته زندان ودرېدو. سور پو د پرارور وجنم په خپله ځکه رحم د اسمان ودرېدو. او سور بو د پاره رور وجنم په خپله ځکه رحم د اسمان ودرېدو. په میدان بلکه باز غونې ورتللو هغو تورو درویشان ودرېدو. او تور قلم یې ای ملنګه سوچ کې لار دی ځکه لیک ته اسد خان ودرېدو. ډېره مننه. ډېر زبردست. یقینا چې د ملنګ صاحب په دې الفاظونو کې ملنګي شته، یا خاص کر د پښتنو دپاره. ملنګ صاحب دا هم راته ووایه چې دغه لیک په خپله کې لیک زما نزده دی. تقریبا زه 2011 پسې نه لګیم شعري کوم، خو مخکې شعري کوم څټ ته راځنې بیا ویریږي. نو بس دغه شانتې د ما اوسه پورې څه نه څه راجمع شو، یعنې مثال ما یو کتاب راجمع کړو بیا راځنې بیا ویر شولو ګاډ واټ شوي راځنې. کتونکو یقینا چې زمونږ په دغو سیمو کې ډېر تکړه تکړه ستوري موجود دي، خو له بده مرغه چې غریزه سیمه دی او د کتاب او د قلم هغه چې کوم حق دی د خلکو ته نه دی میلاو شوی. د ډیورو سیمه دی او ډېر درانه خلک پکې موجود دي. خو د مشاعرې په دوران کې به زه غوښتنه وکړم د خپل موجوده سیاستدانو ته چې په دغو خلکو باندې لږ شان د رحم سترګه وغواړو. دغه خلک زموږ د مستقبل خلک دي او دا چانه ورسته نشي پاتې کېدی. ډېره زیاته مننه ملنګ صاحب چې قیمتي وخت مو اورګزی نیوز ته ورکړه.